أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آیام د قرآن کریم دوستان خدمت کې عرض کړله او دی آیه کې قرآن کریم والدینو سره احسان په متعلق بحث کوي. که چیرې مو د قرآن آیو ته سترګې وغړو نو تقریبا و اتو ځایو کې متعلقه کومه آیا مو دوستانو خدمت کې ذکر کړله دی موضوع سره قرآن آیه ملویږي. یعنی هر کله چې پروردگار عالم د خپل توحید او د خپل د عبودیت ذکر کړی دی هغه نه شو ترسته پروردگار عالم خپل والدینو ته انسان احسان غوښتی دی. تاسو خپل والدینو سره چې وکړئ احسان وکړئ. خو اوس رڅو زه صرف خبرې والدینو کې یا صرف پلار باندې کوم و رڅو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نه پوښتنه کوو چې پلاران څو قسم ته دي. یو مشهور حدیث دی رسول خدا نه روایت دی چې هغوی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الآباء ثلاث یا ثلاثة. پلاران درې قسم ته دي. اب من ولدک، یو پلار هغه دی چې هغه نه ته شوی هغه نه ته وجود دی. اب من زوجک، یو پلار هغه دی چې هغه ته بچی در کړي دی، خپل بچی واده تو سره کړی دی یعنی سخر. و اب من علمک، و یو پلار هغه دی چې هغه ته علم در کړی دی، هغه ته تربیت کړی دی. رسول خدا صرف اندیزی باندې ودرېږي نه بلکې یو قدم مخکې چې فرمایش کوي چې و خیر الآباء من علمک. او دغه درو پلارانو کې ټول نه بهترین پلار هغه دی چې هغه ته علم در کړی دی. یعنی که چیرې نن سبا مو دنیا ته سترګې وغړو د دنیا کې کوم زرق و برق دي د دنیا څه صورت ترقي کړي دی یعنی و حده پورې انسان دی باندې قایل و چې کوم فیزیکل وجود دی و موجود وي هغه وړوکی کوه تو دا څه ایټم ته راورسیږي کله چې وړوکی ایټم پاتې شي هغه بیا قابل تقسیم نه دی. خو آینسټاین رڅي هغه بیا دا وړوکی ایټم چې کومه دی هغه بیا تقسیموي درو حصو باندې. د آینسټاین څه دغه مقام ته رسوي دا چوک رسوي دا استاد رسوي دا کمال دی استاد دی دا کمال دی ټیچر دی دا کمال دی معلم دی. همانداشان یو انسان پیدا کیږي چې هغه یې څه دنیا کی څوره ایزمز څه دي کمیونیزم کپیټالیزم مختلف قسم ته نور کوم ایزمز دي سوشالیزم وغیره دا ټول چې کوم دي دا باطل دي. صرف یو شای چې هغه کوم مدني زندگی دی د انسان هغې دپاره کافي دی هغه اسلام دی. دا خبره چو کوي حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. دا خبره امام خمینی ویلی کوي. امام خمینی دغه ځای ته رسولی دی د چا رسولی دی دا استاد رسولی دی. دغه حضرت انسان دی چې دی صرف ځمکې باندې اکتفا نه وکړله بلکې فضای چیر کړله فضا ته وختلو و میاشته چې کومه د هغه مسخره کړله میاشتې باندې خپل کمندونه واړول. همانداشان مریخ ته ورسېدلو د مریخ ته انسان چا ورسولو دا استاد ورسولو. دا څوره احسانات چې موږ کسو دا ټوله دی اساتیدو بزرګوارو دی. اوس دا څوره احسانات چې دی اساتیدو دی موږ ته څه کول پکار دي دا کوم احسانات دي دغه بدله مو استاد ته و اساتیدو ته څه شان سره پکار دی څه ویر کو. که چیرې مو قرآن پوښتنه وکړو قرآن به مو ته یایي چې هل جزاء الاحسان الی الاحسان، آیا د احسان بدله احسان بل څه کیدای شي. یعنی استفهام انکاری دی یعنی د احسان بدل احسان علاوه بل څه شی نشي کیدای. یعنی پکار دی چې تاسو احسان وکړئ پکار دی چې هغه ته احسان بدلې کې احسان هغه سره وکړئ. نه ټولو نه بهترین محسن د انسان زندګۍ کې چې کوم دی هغه استاد دی. اوس که چیرې یو انسان دی چې هغه تا باندې احسان کړی دی یا مثلا ته چا سره احسان وکړي دغه انسان چې ته چا سره احسان کوي ته د هغه منعم هغه ته یو نعمت ورکوي. دا انسان چې کومه دی چاهی دین لري یا نه لري چاهی مټیریالیست وي ماده پرست وي
یا مثلا کمیونیست یا اصلا سره دین نلري یا اگزیشنالیست وي مختلف قسم ته کوم عقاید دي یا کوم نظریې دي کومې نظریې والا کس ویلي نه وي که چیرې دغه انسان سره ته احسان وکړې څنګه ته سره احسان وکړې بعد وخت کې هغه وچلوي نه ته چې کوم د چهرې تصویر دی هغه زړه ته کوزیږي کله که بیا تونې بعد اوریځه راشي هغه څه وس کې کېږي هغه بیا تو سره احسان کوي کم از کم که ورسته څه احسان نه وکړه نه ټایم نه چې کومه دی هغه ادای احترام کوي یا د سر نه به کېدای شي لاس کېږدي یا به درته سینې نه لاس کېږدي البته دی نه یو سټیپ راکوشه مثلا لیارې کې یو سپای پروت دی خپه یې ماته دی دغه سپي باندې ته خپه وتړه یو دوه وخته چې کومه دی زیتونو سره یو ډیټولو سره دینې خپه غویړه که خپه ونې وتړه که چیرې دا سپای څه نجس العین دی عقل نه لري صرف شعور لري صرف فطرت لري همدغه سپای دی چې تو سره احسان وکړلو یو حیوان دی سره عقل نه لري که چیرې یوه ورځه داسې تو باندې راغلله چې ته سیند خسته یې دریا خسته یې دریا د وړي که چیرې همدغه سپي څه عقل نه لري نجس العین دی شعور صرف فقط شعور لري فقط فطرت لري همدغه سپی چې کومه دی هغه به تو پسې غوټه کوي لمبو یا به وهي تو پسې او هغه خپل څوره امکان څه هغه دپاره وي هغه کوشش کوي چې تو هغه دریا نه بچ کړي نه دا د احسان بدله چې کومه احسان سره دی دا یو فطرتي عمل دی یعنی دا د یوه زیروح شي فطرت چې کوم دی دغه اثر دی چې هغه د احسان بدل احسان څه یعنی کول غواړي دا د فطرت اواز دی اوس که چیرې یو داسې انسان وي چې هغه یو خپله خدای ما وکړه که داسې د وشي یا یې هغه مخکې هغه استاد باندې لاسس کېږي یا د خپله دوره ذلیل دی دوره بدبخت شوی دی دوره رلوېدلی دی یعنی دې فطرت چې کومه دی هغه مړ شوی دی یعنی دغه انسان به زه دا وایم چې هغه سپی به چې کومه دی هغه ته نه ډېر ښه وي ځکه قرآن یایي څه یعنی ځینو انسانو په متعلق قرآن خپله یایي څه اولئک کالانعام دا خلک ځنه خلک چې کومه دي دا داسې دي یعنی دا هغه داسې دي لکه حیوانات کسې صرف اندې باندې قرآن چې کومه ده اکتفا نه کوي مخکې یو قدم خالي قرآن فرمایش کوي چې بل هم ازل بلکې دو حیواناتو نه هم بدتر دي لکه څنګه ما عرض وکړلو چې دغه شاګرد نه یا دغه انسان چې دا ویلوړ دی په مخ کې دی استاد باندې دی روحاني پلار باندې گذار کیږي دینه هغه سپای بهتر دی قرآن هم یهی چې دا حیواناتو نه هم بدتر دی یقینا کچری ته یو استاد مقام ته سترګې وغړوي او کچری مو قرآن ته سترګې وغړو قرآن کوم بد شیان دي هغه معرفي کړي دي مثلا اوازو کې ټولو نه بدترین اواز کومه ده هغه خره اواز ده قرآن یایي او همانداشان لکه قومونو کې ټولو نه بدترین قوم چې کومه ده هغه د بني اسرائیل قوم ده او همانداشان لکه ما عرض وکړلو چې قومونو کې ټولو نه بدترین قوم چې کومه ده هغه د بني اسرائیل قوم ده او ټولو نه نزدکه خونه چې کومه ده نزدک کور چې کومه ده هغه د جلو ده خو دا ټولو نه بدترین قوم د بني اسرائیلو دی دا ویلي ټولو نه بدترین قوم د بني اسرائیلو دی هغه وجه دا دی چې بني اسرائیلو یو ډېر بد عادت هغه دا و چې هغوی به روزانه دپاره انبیا قتلول هغوی به روزانه دپاره اساتید قتلول استادان به قتلول یعنی استاد یو مقام لري که چیرې مو رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم کلام ته سترګې وغړو رسول الله بزرګوار یایي چې بعثتو معلما زه به عنوان یو معلم چې کومه دی مبعوث شویم مولا امیر المؤمنین کلام ته که سترګې وغړوي چې من تعلمت منه حرفا که چیرې تو یو انسان صرف ایک یو حرف د زده کړلو صرت له عبدا هغه دپاره ته بیا چې وګرځېدلې غلام وګرځېدلې یعنی استاد چې کومه دی دوره مقام لري که چیرې مو د علماو سیرات کې سترګې وغړوو لکه سید رضی بزرګوار څخه د نهج البلاغه رایټر دی نهج البلاغه چې کومه دی هغه راجمع کړي دی هغه بزرګوار دی سید مرتضی بزرګوار رور څخه یو مقام لري هغه چې کله درس دپاره
وځي ته تلای هغه به یوه قبرستان باندې راتلو. هغه قبرستان چې کوم و هغه د یهودو قبرستان و. نه دا چې کله درس ته راتلی دغه قبرستان باندې چې کله راغلی روزانه دپاره به دا سپرلی باندې و، واس باندې به سپور و. خو چې کله دغه قبرستان ته راورسېدلی نو سید رضی بزرګوار به چې کومه د خپل آس نه به پیاده شولو، آس به جلاب نه ونیوللو، دا قبرستان کې به هغه پیدل تللو. یو ورځ چا ونه پوښتنه وکړه چې هغه ته ټوله لیاره چې کومه دی سپور وي، چې کله دغه قبرستان ته راورسېږي ته بیا پیدل کېږي، د آس نه کوزېږي. نو یو عجیب جواب چې کومه دی هغه سید رضی بزرګوار ورکوي. سید رضی بزرګوار ورته وایي کسه دا د یهودو قبرستان دی، ما یو استاد و یهودي و، هغه استاد چې کومه دی هغه دغه قبرستان کې دفن شوی دی، هغه احترام وجې چې کومه دی زه خپل واس نه کوزېږم، څومره پورې چې دغه قبرستان زه نه وم تېر شوی اوره پورې زه خپل واس باندې نه سپارېږم، دغه قبرستان کې چې کومه دی زه پیاده رسوم. نه استاد دوره کمال دی، دوره حیثیت لري، دوره مقام لري، دوره خدای مقام میر کړی دی. مولا امیر المؤمنین یایي چې قم عن مجلسک، یعنی دوه کسان داسې دي چې هغه دپاره ته اگر چې یو امیر ویلی نه یې، ته یو شاه ویلی نه یې، یو بادشاه ویلی نه یې، خو که چیرې دوه کسان راغلل ته پکار دی قم عن مجلسک، خپل مجلس نه پکار دی هغه ته پاڅېږي. مولا یایي چې لمعلمک و لوالدک، یو چې کومه دی خپل استاد دپاره پکار دی ته خپل ځای نه پاڅېږي، خپل پلار دپاره چې کومه دی ته پکار دی خپل ځای نه پاڅېږي. یعنی استاد دوره احترام لري. یعنی که چیرې ته احترام کې یعنی ځنه کسان داسې دي چې هغوی لاسونه ته څپوی شي، هغوی نه چې کومه دی یو کس چې کومه دی هغه استاد دی، یعنی اسلام استاد ته دوره دی مقام قایل دی. یعنی که چیرې مو خپل معاشرې کې هم د استاد مقام و د استاد لحاظ وساتلو، یقینا کومه مو معاشره دی هغه ترقی کوای شي. خداوند عالم نه دعا دی چې پروردگار عالم د موږ ته د خپلو استادانو د قدر و د منزلت و د هغوی احترام ساتلو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.